فصل في المركبات. المركبة قضية ركبت حقيقتها 27 سفر واړوي من إيجاب وسلب والاعتبار في تسميتها موجبة أو سالبة للجزء الأول. قرآن ملیسیا منگ دا موجهات بیان کړو. مل قضیه موجهه قضیه ته ویل کیږي چې ماده د قضیه په کې لفظن ذکر شي، یعنی جهت په کې ذکر شي. او موجهات ټول پنځل سو په دوه قسمه تقسیم، یو ته بسایط ویل کېدل، یو ته مرکبات. بسایط چې دا اتو او مرکبات ودي، او بسایط تعریف هم کړو چې یا په کې صرف ایجاب وي او په کې صرف سلب وي. اوس د مرکبات او تعریف کو. مرکبات چاته ویل کی؟ دا قضیه ته ویل کی چې داغي حقیقت عقلی کا تلفظ کې شرط نه دی. حقیقت عقلی کی ایجاب او سلب دواړه موجود وي. ایجاب هم پکې وي، سلب پکې وي، یو اشارتن وي او یو صراحتن وي. سوال پیدا کیږي چې دله به موږ نوم څنګه ورکو؟ موجبه بچاته وایو، سالبه بچاته وایو. نو جزء اول له اعتبار ورکو. جزء اول که جزء اول صریح کم ذکر هم موجبه وا دغه به ایجاب او سلب دواړه کا. که اول جزء موجبه او اول جزء کم چې صریح ذکرې قضیه بټوله موجبه او که اول جزء سالبه وا قضیه بټوله سالبه وي. تاسو دا فصل پرې دی ورپسې فصل یاد کړئ. ورپسې کوم فصل تر واوړئ ابي موقوف ته فصل الله دوام اشاره الى مطلقه عامه روامړو. دا بسایط له خلاصې مت تاسو یاد شي دې معنی پویګو به. پای کې اول نمبر ضروریه مطلقه و بسایط کې ضروریه مطلقه د دې څه تعریف چې محمول حکم په موضوع لګیدلې به ضرورت ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي. دوه نمبر پسې دائمه مطلقه و چې محمول حکم په موضوع لګیدلې به دوام ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي. دوه نمبر مشروطه عامه و چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې به ضرورت ترڅو چې ذات د موضوع موصوف په وصف عنواني سره. څلور نمبر مشروطه عرفي عامه و چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې به دوام ترڅو چې ذات د موضوع موصوف وصف عنواني سره. پنځم نمبر وقتیه و چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې به ضرورت وقت معین د اوقات د موضوع نه. او پښپغم نمبر منتشره مطلقه چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې به ضرورت په یو وخت غیر معین یعنی منتشر کې. او وم نمبر مطلقه عامه. دا وم نمبر باندې راوي کا مطلقه عامه دې څه تعریف دی چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بدرو زمانو نه په زمانه کې دا باندې راوي کین دې ضروری ده. کوم یو مطلقه عامه چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل څه مطلب دې درو زمانو نه او نه بداته مې راوي. ممکنه عامه چې محمول حکم لګیدل ممکنه مې څه تعریف و چې په جانب مخالف کی ضرورت سلب وي. دا وکړه. اوس راځي ملیسیا دا څومره مرکبات چې دي مرکبات وواړه په دې کې با اماغه مخکینی قضایی دي خو یا به کې قید د لا دوام لګي لا دوام او یا به قید لګي د لا ضرورت. چا قید ولګي؟ لا ضرورت. او کله چې قید د لا دوام ولګیدل دا باندې راوي قید د چا ولګیدل مطلق عامی ته وب کی اشاره ای او مقضیه چو یعنی محمول حکم موضوع باندې لګیدلې بالفعل هغه. کله چې قید د لا دوام ولګیدل چاته به اشاره مطلق عامی ته. او که قید د لا ضرورت ولګیدل نو به اشاره وی ممکنی عامی ته اتم نمبر ته. پلا دوام کې با وم نمبر ته اشاره لا ضرورت کې با اتم نمبر ته. وګورئ تلکشن وجه نه مخه څنګه دې وجه په خطبه کې ګذره چې لا دوام کې ولی مطلق عامی ته الته صرف اشاره صراحتا نه الا ضرورت کې بینه ممکن عامی. الله دوام فصل الله دوام چې اشارات بدی کې اشاره ویلا مطلقه عامه مطلق عامی ته ولا ضرورت کې چې کوم د اشارات ویلا ممکنه عامه ممکن عامی ته اشاره وی. تاسو ګورئ واذا قلت کله چې ته کل انسان متعجب بالفعل دا کوم قضیه ده؟ کل انسان متعجب بالفعل دا مطلق عامه ده. وسه کوم مطلق عامه ده کنه قید وسه ولګیدلو لا شری لا دائما لا دائما کې چا د اشاره اوس مې ویل اوس مې لا دائما کې چا د اشاره څه بلاګانی مطلق عامه دی کنه. وګورئ چې دوه مطلق عامه شو دوه مطلق عامه شو. فكأنك قلت قوي اشتادسي الكل انسان متعجب بالفعل ولا شيء من الانسان متعجب بالفعل ولا مطلق يا مشولي. واذا قلت كل شيء كل حيوان
كل حيوان ماش بالفعل دا کوم یو شولا مطلقا مش ولا کنه لا بالضرورت کې چا د اشاره ممكن عامه فكانك قلت قويت هذا سيويل كل حيوان ماش بالفعل ولا شيء من الحيوان بماش بالامكان وين شرب الغماني وصل دي مركبات معنی بپایان ان صوت وي ان پن کې بو پیږي توجه کوي اوس ورو فصل شي دې فصل دا توجه وليس بمرکباتو کې اول نمبر قضیه چې دا اول نمبر تاسو ته ما د مرکباتو تعریف وګدا دا قضیه ته ویل کېږي چې د حقیقت د ایجاب او سلب نه جوړ شوی خو چې نوم ورکو کوم ته ورکو کوم چاول جوړوي دغه په عبارت ته وګورئ فصل فی المرکبات المرکبات قضیه مرکبه چې دا قضیه دا رکبت حقیقتها داسې قضیه چې دا غي حقیقت مرکب شوی من ایجاب و سلب د ایجاب او سلب نه نوم بشا نوم به ته موجبه کله ورکو سالبه به کله ورکو ول اعتبار فی تسمیه یا اعتبار ورکول پنوم د دې کې موجبه نوم ورکو یا سالبه ورکو للجزء الاول اعتبار بجزء اول ته فإن كان الجزء الاول كشري وجزء اول موجبا موجبه وكقولك لك استاد قول بالضروره كل كاتب متحرك من الاصابع كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما نقول كل كاتب متحرك اول جزء موجبه رکنا سميت دا قضيه مسمى کی بچا سرا موجبتن بموجب سرا وان كان الجزء الاول سالبا اول جزء پک سالبا وا قولنا لك دي صورت کی ور بالضروره لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع سالبا رکنا ما دام كاتبا لا دائما سميت سالبا مسمى کی با سالب سرا خبر بو شریح یاد ساتي مولوی سے به فلا دوام کی اشاره چاته مطلق عامه تا لا ضرورت کی چاته ممکن عامه تا انو کاوله قضیه موجبه ولا دوام کې چې مطلقا مروباسه سالبه بروباسه کاوله قضیه سالبه وا لا دوام کې چې توس مطلقا مروباسه موجبه بروباسه صحیح ده نو وخت د کنه نه پیږي دې څه خبره وا لا دوام کې شاته اشاره چاته مطلق عامه تا نو کوم قضیه سره تعالی دوام ولګو کا قضیه مخ کې نه سالبه وا نو لا دوام کې موجبه روباسه مطلق عامه اول لا دوام کې مطلق روباسي کنه اول جز ملجوز پریدا اول جز کار څوک کا موجبه وا دوام کې بسالبه روباسي به او اول جز سالبه ولا دوام کې به موجبه روباسي مثال کتاب کې براشد تی مثال کې وګوره بس اولنی مثال څور کل کاتب متحرك الاصابع ما دام کاتبا وکنه دا موجبه رکنه لا دائما کې وسالبه روباسي به وي لا شيء من الكاتب متحرك الاصابع بالفعل هذه بل جزء سكرة لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع وكنا بساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما ده ولا نيجي الصالبه وسبت كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل وسلای وګ نګدي بس مخکې زور کیدا توجه ده کنه خای به وره کوم خبره مې تکوله قباد شو په دوام کې چې مطلقاً مروباسي یا په ضرورت کې ممکنه مروباسي دا په کیف کې نمخ کې قضیه سره مخالف یعنی کا موجبه او دا سالمه روباسي کغه سالمه او دا موجبه کم کې به ور سم موافق وي کم کې کغه کلیه او دا هم کلیه کا جزئیه و وسو ګورئ ومن المركبات المشروطه الخاصه برو ګورئ مولسه مرکباتو کې اوله قضیه مشروطه خاصه ده څوک دا بینیه ما مشروطه عامه ده دا اوس چې مثال تیر شو څوک دا مشروطه ال تدریمه قضیه وکنه خو صرف قید د لا دوام وسره لګیدل څوک مشروطه خاصه تعریف مزکو دا بینی څوک دا مشروطه عامه ده او قید د لا دوام وسره لګیدل اوس په مثالونو کې وګورئ ومن المركبات ما تسويل چې بسایت ته ودا خپل درځي د مرکباتنا مشروطه خاصه ده وهي المشروطه العامه دا ما مشروطه عامه ده خو ما قید الله دوام به حسب ذات قید الله دوام به حسب ذات په کې لګي به حسب الوصف نه ولدي خبري وجه به حسب ذات ولي وي قطبه کې تر شوی ده ومر مثال وا ایجابا وسلبا امخ کې مثال هم د دیو مثال تیر نشي ایجابا وسلب موجبا مثال مصالبا ومنها العرفيه الخاصه به اور بس څوک دي برابر عرفيه خاصه دې څه تعریف دي دا ما عرفيه امر کنه څلورم نمبر والا قید د لا دوام په کې لګیدل دې مثال هم د قره کم شتیر شو امر کو وسمه تونه او ته مې چپکی قسم وکړه ومنها العرفيه الخاصه وهي العرفيه العامه دا عرفيه عامه دا ما قید لا دوام به حسب ذات ودې کوم قید لا دوام به حسب ذات لګیدل کما تقول تبوي دائما كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا دائما ویل کنه
دا عرفي عامه شو کنه شو عرفي عامه كما مشروطه عامه جوړین به بده سی كل كاتب متحرك والاصابع بالضروره او ک عرفي عامه جوړه څلور نمبر د سی كل كاتب متحرك والاصابع بالدوام یا دائما سر کې ولګول کدی لګولې ده دائما كل كاتب متحرك والاصابع ما دام كاتبا عرفي عامه کنه څلور نمبر لا دائما کده سچا ولګول لا ده وسه جوړه شو عرفيه خاصه وسه خاصه جوړه شو لکه ودا د موجبي مثال او سالبي مثال لا شيء خوس بلا لا دائما څنګه واسطه سو ګوري دائما كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما بتصوب لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالفعل د صفر وباسي ورسره او بل مثال کې لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما کې وو كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل بيجي كان بيجي ومنها الوجودية لا ضرورية دو شو لك برو غوري ذي نمبر ده وجودية لا ضرورية وجودية لا ضرورية ده مولي سباق مطلقا ما قضية كم جوم نمبر 1 اقا مطلقا مرا وقيد ده لا ضرورت ورسره ده ده چا قيد او لا ضرورت کی چاته اشاره غیر بار میں تفصیل میں الوسم سوچ کول ممکن ہے امیت شریعت هم نمبر تا نو گوی چې دا اوس کوم درې مقضیه مرکبات کې وجودیه لا ضروري دي کې دوه قضیې دي یو ومر یو اتمره یو مطلق امر صراحتا ذکر دا یو لا ضرورت کې اشاره ده ممکن عامه وګورئ ومنها الوجوديه لا ضروريه وهي المطلقه العامه دا مطلق امر کنه غوم نمبر ما قید لا ضرورت قید لا ضرورت دی قید لا ضرورت کې ممکن امیت اشاره بس بذات کا قولنا كل انسان كاتب بالفعل وما ده کنه دا لا بالضروره دا ایجاب مثال شو اول مثال ولا شيء من الانسان بكاتب بالفعل ولا شيء من الانسان بكاتب بالفعل لا بالضروره څه مطلب كل انسان كاتب بامكان العام موجب بروباسي پدې په دا مثال کې شو ومن الوجوديه لا دائمه برو غوري څلورم نمبر وجوديه لا دائمه ده اول نمبر مشروطه خاصه جمع عرفيه خاصه او درې نمبر وجوديه لا ضروريه څلور نمبر وجوديه لا دائمه دا څوک ده لما مطلقه امر قید لا دوام ورسره دي مطلقه وم نمبر 1 او لا دوام کې مطلقه مې ګوي چې دوه مطلقه عامه شو وهي المطلقه العامه دا مطلقه امر ما قید لا دوام بحسب ذات خو قید لا دوام بحسب ذات په کې لګیدل کې قولک فی الايجاب ایجاب کې ودا سی کل انسان ذائقم بالفعل ایجاب ده کنه خیر کو څوک لا دائما څه مطلب الا شيء من الانسان بذائق بالفعل ابو سروي وقولك في السلب لا شيء من الانسان بذائق بالفعل لا دائما کی وكل انسان ذائق بالفعل نبيږي په سو شولې څلور شولې مشروطه خاصه عرفيه خاصه وجوديه لا ضروريه وجوديه پنځم نمبر پنځم وقتيه څوک دماغ وقتيه مطلقه ده وقتيه تیر شوی وکنه چې معمول کوم موضوع باندې لګیدلې په یو وخت معین اویلو کنه بالضرورت په یو وخت معین کې دماغ قضیه ده خو قید د لا دوام پکې دی ول دوام کې چاته اشاره ممکن لا دوام مطلق یا نبی کې به وقتیه کا سره مطلق قید ټکټ کې وقتیه ځکه دې کې قید ورګدو د لا دوام مطلقه به وته نه وس دا اوس موږ تازه خطبه کې ویلې دي ګړي قصې دي غزي پرې دا پکې نو لیکا والخجي كمل ومنها الوقتيه بنزن نمبر بك وقتيه دا وهي الوقتيه المطلقه دا غمق وقتيه مطلقه واذا قيد بالله دوام بحسب ذات خو بده شرط قید پکې ولګي دلا دوام بحسب ذات کې قول نه بالضروره كل قمر منخسف وقت حلوله الارض بينه وبين الشمس اغه قضيه شو لكنا لا دائما قید وسولګي دلو څه مطلب لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل د صفته جوړ کې هجي بالمثال لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيد كنا لا دائما څه مطلب كل قمر منخسف بالفعل ومنها المنتشره شپږم نمبر کې منتشره مطلق نه منتشره دا څوک د دماغ قضیه دلته شپږم نمبر و منتشره مطلقه محمول حکم موضوع باندې به ضرورت لګیدل او په یو وخت منتشر کې د څه وکنه د موضوع په یو وخت منتشر کې دماغ قضیه ده او قید د دوام پکې ده نو ګویا چې دوه قضیې شولې منتشره مطلقه پکې شولې یو ایوب کې مطلقه مشبغه مو منه جوړه شو تاسو مال غیات کې دا به د سیاساني دي
ومنها المنتشرة وهي المنتشرة المطلقة دا منتشرة مطلقة دا المقيدة بالله دوام باسم ذات شقيت بكي الله دوام باسم ذات لكي دل مثالها بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائما سرتي منتشرة جوړه شولا څه مطلب كل لا شيء من الإنسان متنفس بالفعل تابتي ولګي ورسره وبالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس وقت ما څه ولګي كل إنسان متنفس بالفعل لا دائما نبدارو بس ومنها الممكنة الخاصة ومن نمبر هو تلميسه ممكنة خاصة دې څه تعریف دی لګو ګورئ دینه مخکې ممکنه اما تم نمبر 13 وبسایت کوي کی دا تعریف داو چې په جانب مخالف کی ضرورت سلب او دلته به څه وي چې په جانبینو کی ضرورت سلب موافق کی هم ضرورت سلب وي او مخالف کی هم ضرورت لکه مثال كل انسان كاتب كل انسان بامکان الخاص مطلب نه دا طرف ضروری دی جانب موافق چې انسان دی کاتب وي ضروری دی ممکن دی سره او نه کتابت ضروری دی جانب موافق چې کوم ایجاب ولې کوم موږ ویلو موږ جانب موافق چاته وي کوم چې نو تقوش او د دې کوم عکس وی هغه جانب مخالف وي که په ایجاب معنی تلفظ وشول سلب جانب مخالف دی او که په سلب تلفظ شو ایجاب جانب مخالف دی نو څو ګوري کل انسان کاتب بامکان الخاص مطلب چې نه کتابت ضروری دی او نه کتابت ضروری دی ځنه شولا ومنها الممكنة الخاصة وهي التي قد حكم فيها شيء کی حکم لګیدل به ارتفاع ضرورت چلک ضرورت او چرچوي سلب شوی د ضرورت مطلقه عن جانبي الوجود مطلق څه مطلب جانبي الوجود نهم او د عدم نهم جميعا كقولك بامكان الخاص كل انسان ذائق وبامكان الخاص لا شيء من انسان بذائق دور سره ولګاو وين شلي بي ټول څو قضيه شلي وا كما ومشروطه خاصه عرفيه خاصه مشروطه خاصه کی یو مشروطه عامه و یو مطلقه عامه و او عرفيه خاصه کی یو عرفيه عامه و یو مطلقه عامه و ابه بس وجوديه لا ضروري کی یو مطلقه عامه و یو لا ضروريه ممکنه عامه و یو وجوديه لا دائمه کی یو دو مطلقه عامه وي وقتيه کی یو مطلقه یو وقتيه مطلقه و یو مطلقه عامه و او منتشره کی یو مطلقه یو منتشره مطلقه یو مطلقه ما گویا چې په ولونو شپږو کې خامخاب کې یو مطلقه مشترک کلام دې کنه ولا په څلورم کې دواړه مطلقه عامې دي وای شنو او اخیره کې دوه ممکنه عامې دي کوم ممکنه خاصه کې دوه ممکنه عامې دي یعنی موافق کې ضرورت سلب دي ها ممکنه عامه ها علي دي ممکنه خاصه ممکنه خاصه دي غیر ممکنه چې ممکنه عامه کې یو طرف کې ضرورت سلب دي کې دواړو کې سلب دي